أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دا واقعیت آدم علیہ السلام روانه ده چې الله تعالی د ځمکې او د اسمانونو هم خالق دی او د انسان چې دی هم خالق دی. نو دا الله د بندګۍ لایق دی چې ردی الله چې دی نو بندګي دی وشي. تیر شوی آیات کې الله سبحانه و تعالی دا فرمایله چې ما آدم علیہ السلام او انسان چې دی نو ما د خلیفه په عنوان باندې پیدا کو او انسان له ښایسته نوم ورکو چې ډېر اوچت نوم دی چې هغې ته خلیفه ویلی کېږي. انسان او بشر یې دلته ونه ویلو بلکې خلیفه یې وویلو. خلیفه هغې چا ته وایي چې هغه خپل اختیار نه لري. منوب چې ورته څه حکم وکړي نو د هغې حکم چې دی نو تابع. نو هر انسان چې دی نو هغه خلیفه دی. تم خلیفه یې او زم خلیفه یم. ما او تا به خپل اختیار چې دی نو هغه به نه کوو بلکې د الله اختیار ته به ګورو چې الله تعالی څه حکم مونږ ته کړی دی نو هغه به کوو. که چیرې د انسان خپل اختیار کولو په خپله مرضۍ باندې ژوند تېرولو نو دا بیا خلیفه نه دی. خلیفه به هغه یي چې هغه به د الله سبحانه و تعالی د احکامو مطابق چې دی نو هغه به ژوند تېروي. او دې خلیفه ته ویلی کېږي نایبو چې نایب وي. نو دلته سوال هم پیدا کېږي چې هلکه نایب خو سړی هغه سړی مقرره یو چې دا سړی کله عاجز یو کله دا سړی غایب وي او کله دا سړی چې د نو مړ شي نو هله خلک نایب مقرره یو. نو الله تعالی خو چې دی نو نه غایب دی نه پې مرګ راغلی دی او نه چې دی نو عاجز دی. نو جواب یې دا دی چې دا د انسان شرافت دی چې الله تعالی د انسان نه اختیار ورکو او دا یې نایب چې دی نو وګرځولو. په دې کې شرافت دی او عزت پروت دی. دې مثال به داسې لکه جومات ته اوس یو عالم راشي او د هغې جومات خپل عالم او مولي صاحب چې دی نو هغه موجود دي. دا مولي صاحب موجود دي نه غایب نه پې مرګ راغلی او نه عاجز یو. نو دا د خپل جومات دا امام نه دی دا د بل عالم چې دی نو د امامتۍ ته د جمعې ته چې دی نو ورمخې ته کي. دا ولې دا ولې عزت ورکوي دا ولې احترام ورکوي دا دی خپل نائب کو نو دا د عزت او د شرافت لپاره. او نور چې کم دی نو خلیفه ویلی کېږي د مسلمانانو مشر ته خلیفة المسلمین. هغې ته خلیفه ویلی کېږي چې مسلمانان چې دی نو د ځان دپاره مشر مقرر کړي. مسلمانانو په رایه باندې چې دی نو هغه مقرر شي نو هغې ته خلیفه ویلی کېږي چې هغه به د الله تعالی حکم چې دی نو نافظ کوي لتنفیذ الاحکام. هر سړی هم خلیفه دی چې د الله حکم به په ځان کې او په نایبو کې د خپل لاس د لاندې خلکو کې نافظ کوي. او دغه شانتې کې چې کم بادشاه د مسلمانانو مقرر شي هغې ته خلیفه ویلی کېږي چې مسلمانان منتخب کړي نو هغه به خپل اختیار خپل مرضۍ به نه کوي بلکې هغه به چې دی نو د الله تعالی حکم به چې دی نو نافظ کوي. ما دغه کتلو ډاکټر اسرار ورته ویو هغه د خلافت والا دی نو هغې تفسیر دی بیان القرآن نو دې ځای کې چې دی نو ما وکتلو نو هغه د دې داسې مثال ورکړی دی
وایي د 1947 نه مخکې په موږ باندې د انګریزیانو مشري وه، د انګریزیانو غلامانو. نو د انګریزیانو بادشاه او ملکه چې کوم و نو هغه په برطانیې کې ناسته وه، او په هندوستان کې چې دی نو د هغې نایب چې کوم و نو هغه وایسرای و، وایسرای د هغوی چې کوم مشر مقرر کړی. نو دا وایسرای نه یو، دا د دغې ملکې او دغې بادشاهانې چې دی نو د دې بادشاه چې دی نو تابع چې هغه ورته څه حکم وکړي نو هغه حکم چې دی نو په خپل رعایاو کې او په خپله بادشاهۍ کې هغه چې دی نو نافظ کوي، په هغې کې چونګ چرا چې دی نو هغه نه کوي چې دا ولې د دې به څه حکمتي، دا خبرې پکې نه کوي، خو چې هغه ورته څه حکم وکړي نو هغه چې دی نو نافظ کوي. نو دغه شانتې مسلمانانو خلیفه خام او د دې دپاره چې دی نو د خلیفه دپاره بیا تفسیر قرطبي چې دی نو هغه 12 شرایط په دې ځای کې ذکر کړلي، 12 شرایط چې د مسلمانانو خلیفه به څوک چې هغه به یو چې دی نو د هغې سره به علم ورسره یو، علم به ورسره وي. دویم به دا چې آزاد به آزاد غلام به نه د امریکي غلام به نه، آزاد به مسلمان به. بل به دا چې طاقت او قوت به ورسره ستا حفاظت به کولی شي او د دشمن مقابله به کولی شي. او بل به پکې چې دی نو دا چې په چا باندې حد نافظ کیو نو په زړه کې به چې دی نو سره هم نه راځي، لکه زناکار له چې دی نو سزا ورکوي 100 کوړې، نو داسې نه چې یو څو کوړې ووایي چې یاره بس دی زړه مې پې سوځي، په چا باندې به چې دی نو زړه نه سوځي. او دغه شان به چې دی نو هغه په اندامونو باندې چې دی نو روغي. نو دا 12 شرایط دي د مسلمانانو د خلیفه دپاره. او بل ملکو، ملک بادشاہ ته ویلی کېږي، بادشاہ خپله مرضي کوي، خام خپله مرضي کوي، هغه د اسلام د احکامو سره څه کار نشته دی. لکه اوس چې په دې عربو کې چې کم بادشاهان دي هغوی د خپلو بادشاهۍ سره غم دی، هغې ته خلیفه نه ویلی کېږي. خلیفه به هغه چې د الله احکام به چې دی نو نافظ کوي په خپل رعایاو کې. نو دا خبرې چې دی نو دا یاد ساته خام چې خلافت ویلی کېږي اسلامي نظام ته، چې الله تعالی آدم علیه السلام ته خلیفه وویلو نو دا به د الله تعالی احکام چې دی نو نایب دی، په دې کې نایب دی چې د الله تعالی احکام به نافظ کوي. په دې کې نایب نه دی چې خلکو له بچي ورکوي یا چې دی نو خلک به روغیو یا چې دی نو خلکو له به غیبي طاقتونه چې دی نو د غیبي طاقتونو مالک به ګڼي. نه، په دې کې خلیفه او نایب نه دی، صرف لتنفیذ الاحکام چې صرف د الله تعالی احکام به چې دی نو نافظ کوي. نو دا خبره چې وشولله چې الله تعالی فرشتو په مخ کې د دې انسان چې دی نو تذکره وکړله چې داسې خلیفه پیدا کومه، نو فرشتو وویله چې الله ته داسې مخلوق پیدا کړي چې په ځمکه کې و فساد کوي، خونریزي به کوي. نو د هغې جواب مونږ کړی و چې یو خو چې دی نو الله تعالی ورته ویلو چې زه داسې مخلوق پیدا کوم چې په هغې کې به انبیایي، په هغې کې به صادقیني، په هغې کې به صالحیني، په هغې کې به شهدایي، په هغې کې به فاسقان او فاجران به. یو خو دا روایت و. نو د دې د وجې نه چې دی نو هغوی دا سوال وکړو. بل چې دی نو د هغې دا سوال د دې نه وکړو چې د خلیفه د دې ټکي نه چې دی نو هغوی دا زده کړله چې خلیفه خو هغې ته و چې د سرماتې او د ګوډماتې چې دی نو فیصلې کوي. نو دا به داسې مخلوق چې هغوی به چې دی نو فساد کوي. او یا یې چې دی نو قیاس کړی و چې مخکې شیطانان چې دی نو تیر شوو په دې ځمکه کې چې شیطانانو فساد کولو، نو هغوی هم چې دی نو دا مخلوق چې دی نو په دې باندې قیاس کو چې داسې مخلوق به پیدا کېږي چې په ځمکې کې و فساد کوي. نو د هغې جواب چې دی نو الله تعالی په مخکني آیات کې ورکړی و، مختصر جواب یې ورکړی و چې انی اعلم ما لا تعلمون، چې زه پوهېږم او تاسو نه پوهېږئ. اوس د نننی کوم آیات دی نو په دې کې الله تعالی چې دی نو فرشتو ته جواب ورکوي، عملی جواب ورکوي چې ګوره په آدم کې نه دی، دا د کمالات دي. ګورې ښه علم مو سره دی او د علم په بنیاد باندې به هغه چې دی نو اصلاح به کوي او د دې علم په وجه باندې به چې دی نو په دې کې مصلحین پیدا کېږي،
په دې کې مفلحین او ښه خلک چې دی نو هغه پیدا کیږي. تاسو څنګه دا اعتراض کوئ چې دا مخلوق به چې دی نو فساد کوي؟ نو اوس ګوره نو دا جواب ورکوي ښه فرشتو ته، وعلم او وښودله آدم علیه السلام ته الاسماء کلها، هغه نومونه کم چې ضروري وو د آدم دپاره، هغه غټ غټ شیان، هغه اشیا دا یې ورته وښودله. وعلم تعلیم یې وله ورکو، چا وله ورکو؟ الله تعالی آدم علیه السلام ته. آدم د آدم علیه السلام نوم دی، نو دا ورته ولې وایي دا د عبرانی زبان لفظ دی، عبرانی و، دا د آدمه نه دی یا د آدیم نه دی. څه ته ویلی کېږي؟ وجه الارض، وجه الارض ته وایي، د ځمکې د سطحې ته آدمه وایو، آدیم ورته وایو، چې د دې دا خاوره نه ده د آدم علیه السلام، د دې ځمکې د دې سطحې نه راغېستلی شوې وه، ځکه ورته چې دی نو آدم وایي. او یا چې دی نو ادمه دی، چې ادمه ویلی کېږي غنمرنګې ته. د دې آدم علیه السلام او د بچو دا رنګونه نه دي، په دې کې چې دی نو دا غنمرنګې چې دی نو زیات دي، نو ځکه ورته په دې وجه ویلی کېږي. او آدم نه دی، دا اولنی نبی دی، ښه رسول نه دی. اولنی رسول چې دی نو نوح علیه السلام دی، چې رسول هغه قوم ته راځي چې پای کې شرک کېږي، شرکو. او رسول چې نو یو خاص فیصله راوړي، چې رسول خبره ونه منودی شي نو قوم چې دی نو شاته غرق کېږي او تباه کېږي. او نبی آدم علیه السلام دی، نو د آدم علیه السلام په قوم کې څه شرک نه و، بلکې ټول خلک چې دی نو هغه په توحید باندې و. نو دې ته به الله تعالی چې دی نو خبرونه ورکوله، الله تعالی به ورته اخبار چې دی نو ورکوله، خبرونه. او بل د دې کنیت چې دی نو هغه ابوالبشر دی. آدم علیه السلام کنیت څه ده؟ ابوالبشر، پلار د انسانیتو، د انسانانو چې دی نو پلار دی، ابوالبشر ورته ویلی کېږي. او دویم چې دی نو هغه ورته ابو محمد ویلی کېږي. دا تفسیر قرطبي ذکر کوي، ابو محمد ورته په دې وجه وایي چې د دې په بچو کې به چې دی نو آخرنی پیغمبر نبی علیه صلات وسلام چې دی نو هغه به راځي. نو دا اولنی انسان دی، ښه آدم علیه السلام او اولنی نبی دی. او نور چې کومه د دنیا خلکو چې دی نو نظریې جوړې کړلې، لکه د ډاروین نظریه ده، چې ډاروین ویلو چې ملحدو، الله یې نه منودو، د الله نه منکرو، نو هغه دا نظریه پیش کړو چې انسان چې دی نو اول شادو او بیا پای کې ترقی راتله نو د هغې نه چې دی نو بیا انسان جوړ شو. دا خبره کړل نو په دې خبرو پسې خلکو خاندل دي، دا بیکاره خبره ده. او د دې څه حقیقت چې دی نو هغه نشته دی. او زموږ په دې یونیورسټو کې، په دې کالجونو کې هم چې دی نو دا آثار قدیمه والا چې دی نو دی ورته وایي او په دې باندې ریسرچ کوي، وایي په پلان کې ځای کې چې دی نو هډوکي موندی شو، په پلان کې ځای کې چې دی نو داسې هډوکي وو چې هغه د شادو د انسان سره چې دی نو مشابه وو. نو دا ټولې خبرې نه دي، د ځون او د ګمان خبرې دي. تا ته چې الله تعالی څه وایو، دا تعلیم درکوي چې اولنی انسان چې دی نو هغه آدم علیه السلام. او په دغه نظریه باندې د خلکو اعتراضات دي چې څنګه انسان ترقی کوي. انسان خو په تنزل باندې چې دی نو روان دی. هغه انسانو آدم علیه السلام چې 80 ګزه چې دی نو هغه وګدو، نو دا خو دا نور انسانان چې را روان دي دا او تنزل ته را روان دي، 15 فوټه او 6 فوټه ته چې دی نو راورسېدلو. دا څنګه ترقی ده؟ نو دې ته ترقی نه ویلی کېږي. خام دا غلطه نظریه وه د ډاروین چې هغې پیش کړوه. او چې ته وایې چې د شادو نه انسان جوړ شو، نو دا وسنی چې کم شادو دی د دې نه انسان ول نه جوړېږي. پکاره چې د وسنو شادوګانو نه چې دی نو هم انسان جوړ شي. نو چې څوک خدای نه مني، الله نه مني په دې دنیا کې، نو د هغوی نظریه چې دی نو هغه دا ده، خام د شادو اولاد دی، وایي د شادو نه چې دی نو موږ پیدا یو. او دا د الله تعالی رحم دی چې ته مسلمان یې، تا ایمان راوړی، ستا سره د الله تعالی کلام در سره دی،
او ته دا کلام زده کې نو تا ته الله تعالی دا د انسان تاریخ دروخوها په دې کلام کې په دې قرآن کې د انسان د پیدایش چې دی نو تعالی تعلیم درکو او څوک چې هغه تعلیم زده کوي نو هغه په وهم او په ګمان باندې چې دی نو مبني دی او حقیقي کلام چې دی نو هغه چې دی نو دا قرآن دی چې اولنی انسان چې دی نو هغه څوک آدم علیه السلام نو دی آدم علیه السلام ته الله تعالی نمونه وښودله والاسماء كلها اسماء څه ته وایو نو په دې کې ډېر خلکو چې دی نو خبرې کړلې تفسیر جلالین والا وایي چې دا اسماء چې دی نو دا ما کان او ما یکون چې دی نو علم و چې الله تعالی آدم علیه السلام چې دی نو ورکو دا هر شی ورته چې دی نو وکړو او په دې کې ځینې وایي چې نه تفسیر بیزایی والا او ذات المسیر والا وایي چې دا اسماء معدوده بمسمیات مخصوصه یو محدود چې دی نو اسماء دي او مخصوص چې دی نو هغه شی نه دي او چا پکې دا ویلي چې دا چې دی نو اسماء الهیه دي دا الله تعالی چې دی نو نمونه دي چې دا یې آدم علیه السلام ته چې دی نو وښوه قاضي بیزاوي والا چې دی نو هغه دا وایي او بعضې پکې وایي چې دا د ملائکو نمونه دي ملائکو نمونه دا وایي تفسیر ابن جریر وایو چې اسماء ضروریه و اسماء ملائک دون الاجناس اسماء مخلوق ابن جریر والا وسره دا وایي چې اسماء د مخلوق وسره چې دی نو هم وروښوه دا ملائکو اسماء او د مخلوق چې د نمونه و د آدم علیه السلام ته وروښوه او بعضې پکې وایي چې دا اسماء ذریه د آدم علیه السلام اولاد چې پای کې پیغمبران راځي نو هغې ورته چې دی نو وروښوه او په دې کې غوره تفسیر چې دی نو هغه د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه دی چې هغه وایي چې دا اسماء اشیا دي اشیا نمونه د شیینو دي عام د ضرورت چې کومه شیینه دي هغې ورته وښوه چې دا شی دی دا یې نوم دی او دا یې پیده ده دا یې ورته چې دی نو وروښوه لکه مثال په طور دا اوبه دي د اوبو نوم چې دی نو ما دی پیدې دا ده چې څوک تږی شي نو هغې څکي دا څه شی دی خوراک دی دې ته طعام وایو او د دې پیده څه ده پیدې دا ده چې څوک کله وږی شي ولږه څه ته وایي وږی شي نو هغې چې دی نو هغه روټۍ خوري خوراک کوي یا چې دی نو دا ونه ده د ونې چې دی نو نوم څه دی او د ونې پیده څه ده دا کومه میوه چې دی نو هغه نیسي یوه به څنګه کوو فصل به چې دی نو څنګه کرو سبزیانې به چې دی نو څنګه چې دی نو هغه به کرو دا چې دی نو پیالۍ ده د دې چې دی نو څه پیده ده دا کټوۍ ده د دې څه پیده ده دا سمسۍ ده د دې څه پیده ده دا یې نوم دی نو دا اسماء یې ورته وښوه ځکه اولنی انسان او لغت یې ورته وښوه لغت ځکه په لغت باندې به چې دی نو ته شی نه پېژنې ژبه نه یې ژبه په لغت باندې آدم علیه السلام ته لغت وروښوه عبراني یې ورته وروښوه یا یې ورته چې دی نو عربي زبان چې دی نو دا یې ورته وروښوه په دې ژبه باندې به چې دی نو ته شی نه پېژنې او تفسیر بحر محیط والا وایي چې دا اسما دي نمونه دي خو موږ ته پته نشته الله تعالی نه دي ذکر کړي چې دا د څه شي نمونه دي د دې نه چې دی نو وایي موږ نه یو خبرو نو بیا چې دی نو اسما دغه نمونه ته وپېژندله کلها د کلها معنی خو ته څه کوې ټول شی نه دلته د کلها معنی به ټول نه کوې یو کلها یې حقیقي دی یو کلها یې عرفي دی کله چې الله تعالی په نومونو صفات باری تعالی په باره کې راشي نو هغې نه حقیقي کلو مرادي خو چې کله د مخلوق ته چې دی نو منصوب شي نو بیا د هغې نه چې دی نو عرفي کلو چې دی نو مرادي چې هغه ټول چې دی نو هغه شی نه چې دلته ته معنی کوي چې ټول هر څه ورته وروښوه دا معنی غلطه ده ټول هر څه شی نه ورته نه دي ورښولي خاص شی نه غټ غټ شی نه د کم شي چې آدم علیه السلام ته چې دی نو ضرورت و چې ته پکې ټول هر څه راولې نو بیا د دې په علم کې د آدم علیه السلام او د الله تعالی په علم کې څه فرق شو
بیا ورته چې دنو علم غیب او غیب شي نه مور خو نه وې دې سینه دا کلو چې دنو معنی ټول نه ده لکه په قران کې او بل ځای کې چې دنو کلو چې دنو بیا وګوره چې دغه مبارک راضي د بلقیس چې الله تعالی غیله چې دنو بادشاہي ور کړو نو قران وایي چې و اوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم هغه بلقیس ته چې دنو د کلو معنی کدل د هر شی وکي چې هر شی ول د بادشاہي ور کړو نو بیا خو داغه و بادشاہي کې رسول سليمان عليه السلام بادشاہي هم رااله خو دې د کلو معنی دلته دادا چې د بادشاہي چې کوم اسباب واغه ول ور کړو یا په سورہ آل عمران کې براشي چې کل طعام کان حل لبنی اسرائیل البته د کلو سمانه کې چې ټول خوراکونه د بنی اسرائیل د پاره چې دنو حلالو نه ټول خوراکونه نه صرف حلال پدې کې خو حرام خوراکونه هم راځي یا چې دنو په سورۃ کهف کې د کلو معنی راځي کلو راځي وکانه وراءهم ملک یاخذ كل سفینه غصبا چې بادشاہ ده او بادشاہ چې دنو الته کشته د کلو معنی چې وکي چې ټول کشته چې دنو هغه نسی نو الته ټول کشته نه نیولې و کل سالمین و هر هغه کشته نیول چې هغه بروغه او سالمه و چې پای کې بسایب او تخته به ماته و نو هغه کشته ته به چې دنو سنه ویلخه نو دغه شانت کې دادې په قران کې چې دنو راضي زې په زبانی کلو نو دلته کلو معنی چې دنو هغه تایز دکړه چې دا یا چې دنو د ابراهیم علی السلام په بقره کې راضي چې قارغان مرغۍ چې دنو هغه د دې مرغونه سېسي چې دنو علا کل جبل په هر غر باندې چې دنو سېسه کېدو نو چې کلو جبل وای چې هر غرو نو بیا به زموږ د خال د غرونو ته هم راغلو کنه ها دی غرونو ته خو چې دنو هغه نو راغله خو د کلونه مطلب دا دی چې دا کوم نږدې نږدې غرونه ابراهیم علیه السلام ته کوم وو نو هغه غرونه چې دنو هغه ته مراد دي ټول غرونه چې دنو نه دي مرادو هغه کم غر ته چې دنو ځان به رسوله نو کلها معنی شو غټ شینا ثم ارزوهم بیا پیش کړل دغه شینا آدم علیه السلام ته چې کوم اسماء ورخولو کوم نمونه نمونه پیش نکړه هغه شینا چې دنو پیش کړل هغه شینا نو دا څوک چې دا وای نو پاغه باندې یو اعتراض هم راځي چې څوک وای چې اولاد د آدم علیه السلام پیش کو کنه مخلوق ورته پیش کړو چې تاسو مخلوق کې بدا د انسانان راځي نو پاغوی باندې اعتراض دا راځي چې دا په وخت کې موجود نه نو څنګه پیش کړه دا نو پیدا نو دا تفسیر ده چې کم شینا الله تعالی او تخولو نو هغه شینا چې دنو الته پیش کړ چې کوم وو الته او دا شینا ورته دا نمونه ورته څنګه وو خود آدم علی السلام ته آیا آدم علیه السلام ته صرف په کمره کې ورخو الله تعالی وته سی ورخو چې دا دې ته دا وای دې ته دا وای دې ته دا وای یا وته د ملائکه په ذریعہ ورخو نو دا وته څنګه ورخو کدی څه وته ورخولې چې مخامخ یې وته ورخودلې چې لکه معلم متعلم ته چې دن ورخیو چې لکه استاد یو هغه مولوی صاحب یو تپوس چې زبا لکه سبا د سورې بقره چې دن خلاصه او روما تاسو نه خپل شاګردانو نه او د شپې چې دن مولوی صاحب یو شاګرد چې دن هغه خلاصه چې دن زده کی او نور ته زده نه کی په نور په ور بند کی او چې سحر لکلاس شروع شي نو د یو نه تاسو کوي الکه ته سورۃ بقره خلاصه وایا دل نه ورزي ابل نه تاسو کې هغه نه ورزي ابل نه تاسو کې هغه نه ورزي او چا بیګای چې کوم ته ورخولي نو دا غینه چې تاسو کې هغه چې د نستو یو دا مولسته بوتوي چې الکه شاباس دي تاسو یې سبق یاد کړی دی نو دا غوښه کمال نشو
چې الله تعالی ورته چې دنو وروخو او هغه چې دنو د ملائکو په مخ کې چې دنو پیش کړل او وې خودله او که ملائکو په ذریعہ ورته ور خودلې د جبرئیل په ذریعہ باندې نو بیا چې ملائکو ته پیش کړل نو ملائکو له ورتلو ولنه نو بل سوال له چې پکاره چې بیا ملائکو ته ورتلې کنه نو جواب داده چې دای ورته چې دنو والهمها چې دای ورته چې دنو وعلم والهمها چې دای ورته چې دنو الهام کړل الهام په دې زړه په دې دماغ کې ولدا نمونه او د اشیاء دا شیونه چې دین دای ولکه خودله الهام ورته وکړو نه وته د جبرئیل په ذریعہ ور خودل یو نو ته الله تعالی برای راس ور خودل څنګه وته ور خودل الهام ورته کړی دی نو په دې طریقه باندې ورو خودل خام عرضهم به پیش کړل د غشینا علی الملائکه په فرشتو باندې نو پقالا نو ورته ویل الله انبیونی خبر را کوي ماته باسماء هؤلاء د نمونو د دې شینو انبیونی دا چې دنو امر ده او امر د پاره تعجیز ده عاجز کوي دا فرشتي ها چې شابه کوي مال چې دنو خبر را کوي الګ چې ته دومره تکنه او ته دې خبرې کې نو ماته ردی شنوم چې دنو وخایا ردی شنوم څه ده نو فرشتو ته وایو چې خبر را کوي ماته بیا اسماء هؤلاء د نمونو د دې شینو ان کنتم صادقین کوي تاسو په خپل خبره کې صحیح ان کنتم صادقین معنی خلق څه کوي کوي تاسو رښتینی دلته د رښتینی معنی نه ټکی ښا ان کنتم صادقین کوي تاسو په خپل خبره کې صحیح دې پرشتو چې دنه یو خبره کړوا خبره دي چې عبد الله بن مسعود نه نخلا دې پرشتو ویلو چې الله تعالی بچ دنه زمون پشان مخلوق پیدا نکي لم يخلق ربنا خلقا اکرم منا الله تعالی به زمون پشان ته کې غره مخلوق نه چې دنه بل مخلوق چې دنه پیدا بنکي نو دلته د زکوې ک تاسو په خپل خبره کې چې دنه صحیح دا کوم خبره چې دنه تاسو کړوا او یای دا مخ کې سره ولګوا چې تاسو ویلو چې آدم ته دې مخلوق پیدا کې چې هغه فساد کوي نو تاسو په خپل خبره کې صحیح یو نو ردی شینو چې دنو نمونه چې دنو متوخایو نو پرشتو هغه نمونه نو معلوم ښه آدم علی السلام نمونه پیش کړل او پرشتو چې دنو هغه پیش نکړل نو آدم د پرشتو نه چې دنو غوړه شوخه یا آدم علی السلام نه الله تعالی چې دنو علم ورکړو نو کستا په ذهن کې دا سوال پیدا کیږي چې پرشتو ته به عمر خودل وې کنه چې هغه غوړه شوې زمکه او اسمانونو ته هم دا شی نور خودل وې چې هغه غوړه شوې نو جواب داده چې په آدم علیه السلام کې استعداد او په پرشتو کې چې دنو استعداد نو آدم علیه السلام چې دنو مکلف او نور مخلوقات چې دنو هغه مکلف نو نا کم شي نه چې وته خو دا آدم چې نو قبلولې شو نور شي نه چې نو په دې باندې نه پویدله کتا وس مثال په تور باندې او په پرشتو تور خودل وې کنه نو پرشتي په وبو باندې سو کی هغه تند پیژني دا هغه خېټه شته هغه ولګه پیژني نو په وبو باندې هغه سکړوي یا دی وته خوراک ور خودل وې چې دا خوراک ته نو په خوراک باندې هغه سکړوي هغه خوراک سکات نه کوي نو پرشتو ته دې علم چې دنو ضرورت نه وخا دا علم چې دنو الله تعالی آدم علی السلام نو ورکو دا معرفت تو خام استعداد او چې الله تعالی په دې آدم علی السلام کې چې دنو واچلو په هر مخلوق کې اچلې ده خام دا معرفت او استعداد نه ده لکه مرغۍ بچي ده په جاله کې ناشته نو چې کله په دې مرغۍ په دې بچي باندې چې دنو سیلونه د مرغو راشي نو دا هر مرغۍ ته چې دنو خله نه وازيو دا بچي نه د خپل مور چې دنو هغه پیژني دا معرفت ولا چې دنو الله تعالی ور کړی دی دسه چې دنو هر حیوان چې دنو خپل چې دنو مور پیژني او تفسیر قرطبی چې دنو دلته لیکلنی چې وقصه نقل کړلا و آدم علیه السلام چې کله راکو شو
په دې ځمکه باندې ګرځېدو نو هغه شپېته ګزه چې دی نو هغه وګدو نو چېرته مرغو چې دی نو هغه ولیدلو نو مرغۍ چې دی نو لاړه نو مې چې دی نو خبر کو چې داسې مخلوق دی چې هغه ونو ته هم چې دی نو لاس ورچوي او په دې ځمکه کې لاندې چې دی نو هم کار کوي نو دې مې ورته وویله چې دا داسې مخلوق دی چې نه به دې ته خلاصېږي او نه به دې چې دی نو موږ خلاصېږو نو دا شیونه ولا چې دی نو الله تعالی څه کړه تابع کړله ښه انسان له چې دی نو تابع کړه هغه میان هم راوباسي هغه مرغۍ او هغه حیوانات چې دی نو هغه هم چې دی نو راوباسي خو نور حیوانات نه دي هغه چې دی نو ماتې کوي ماتې هغه چې دی نو چې ور ټوپ کوي پې لکه زمري چیړ پاړ کوي او هغه شی هغه چې دی نو شلی او چې دی نو خوري او انسان چې دی نو ښه په طریقه باندې چې دی نو هغه ښکار کوي هغه چې دی نو وولي نو هغه حلال کې بسم الله پې وکړي بیا چې نو سرمن تې وکاږي بیا چې هغه مرداري ته چې دی نو درېږي بیا چې دی نو ښه مزېدار چې دی نو ښه په کټوۍ کي او چې دی نو هغه پوخ کړي بیا د هغې نه چې دی نو پس خوري دا ورته الله تعالی چې دی نو دا ښودلي ښه نو تاسو پوه شوئ په دې باندې چې ان کنتم صادقین که تاسو په خپله خبره کې صحیح نو پرشتو چې دی نو دا پیش نه کړله نو پرشتې ورڅه وایي قالو سبحانک لا علم لنا وویل هغوی چې ته پاکې د هر قسم نقصان نه او په مونږ کې چې دی نو نقصان دی لا علم لنا مونږ ته علم نشته دی الا ما علمتنا مگر هغومره علم دی چې تا مونږ له چې دی نو راکړی دی زموږ سره دغومره علم دی دلته خلک وایو وایي دا ابلیس نه و دا د پرشتو استاد و د پرشتو چې دی نو استاد و دا په کوم ځای کې دي بس هسې خلکو چې دی نو خبره مشهوره کړله پرشتو له خو دلته وایي چې الا ما علمتنا زموږ سره هغومره علم دی چې الله تا موږ له راکړی دی ابلیس پکې د کوم ځای نه چې دی نو راغی او د پرشتو استاد جوړ شو داسې پالتو خبرې دي ښه لکه خلکو یوه دا مشهوره کړله چې ابو جهل چې دی نو 250 حجونه کړو نو ابو جهل چې دی نو ټوټل عمر چې دی نو 250 نه و نو 250 حجونه چې دی نو د کوم ځای نه راغله هسې په دې عوامو کې یوه خبره چې دی نو مشهوره شي هغه بیا مشهوره وي او دغه شان دی چې دی نو د امام شعبي نه چې دی نو چا تپوس وکړو هغې ورته ویلی په دې شیطانانو کې نه دی په دې کې وایي دا دغه دی تولد او تناسل دی که نه فرشتو کې خو نشته دا بچي پیدا کېدل او غټېدل او دا نو په فرشتو کې نشته په شیطانانو کې په ابلیس کې په دې کې هغه شته د هغې نه چا تپوس وکړو چې د ابلیس ښځه چې دی نو هغه څوک ده نو امام شعبي رحمه الله ورته ویو وایي زه د ابلیس په جج کې چې دی نه ومتلی وایي زه چې دی نو په واده کې نه ومتلی او نه چې دی نو ما نکاح تړلی دی او نه چې دی نو زه په واده باندې تللی یم نو وایي څوک به وي نو دا ځینې خلک چې دی نو هسې پالتو تپوسونه کوي ښه هسې یوه خبره چې دی نو هغه مشهوره کړي نو پرشتې څه وایي چې الله تا د پاکي ده سبحانکه سبحانکه چې دی نو ستا دپاره چې دی نو پاکي ده ته د هر قسم نقصان نه او د هر قسم شریک نه د هر قسم عیب نه چې دی نو هغه ته پاکې ستا سره چې دی نو څوک شریک نشته ښه او دو صفتونه راوړه یو علیم او یو حکیم الله تعالی پوهه دی په هر څه او حکمتونو والا دی یو علم دی نفسي علم چې هغه پوهې ته ویلی کېږي او یو چې دی نو حکمت ورسره د علم سره نو د علم سره چې حکمت نو د علم چې دی نو ډېر مضبوط ښه مضبوط علمي او چې حکمت ورسره نه یو نو هغه صرف هسې تش پوهې ته ویو نو الله تعالی هم علیم دی پوهه دی په هر څه باندې او هم چې دی نو حکمت والا دی چې څه کار کوي نو په هغې کې حکمتونه یې ښه که ته د حکمت نه خبر شي او که نه یې خبر و خو په هغې کې د الله تعالی حکمت پروت وي چې دا انسانان یې پیدا کړه فرشتو اعتراض وکړو وایي ته داسې مخلوق پیدا کې چې هغه به چې دی نو فساد کوي نو الله تعالی حکمتونو والا دی دغې ته یې ونه کتله چې د لږ فساد ته هغه ډېر چې دی نو حکمت دی چې دی نو دا دی چې په دې کې به ښه خلک هم راځي یوازې فسادیان به پکې نه وي په دې کې پیغمبران په دې کې صالحین په دې کې شهدا په دې کې صالحین مصلحین ښه خلک به چې دی نو هم په دې کې راځي حکمت چې دی نو د الله تعالی
صفت ته ښه. او د الله تعالی حکمتونه بیا په درې شیونو کې ښه. یو چې دنو په شریعت کې د الله تعالی څه حکمتونه دي، کوم دین چې الله تعالی موږ راکړی، کوم عقاید دي، کوم اعمال دي. دې منځونو ته وګوره چې په دې منځونو کې چې دنو څومره حکمتونه دي. خو څوک په حکمتونو پوهېږي او څوک نه پوهېږي. دا مونځ 4 رکعاته ولې مقرر کړی؟ په دې کې څه حکمت دی؟ دا مونځ په دې ټایم کې کول پکار، په دې کې څه حکمت دی؟ نو په دې کې غټ رازونه دي ښه، ډېر حکمتونه دي او غټ رازونه دي پکې. څوک د هغې په حکمت نه خبرېږي او څوک چې دی نه خبرېږي. د روژې څه حکمتونه دي، د حج چې دی نو څه حکمتونه دي. دغه شان چې دی نو په کائنات کې دویم حکمتونه د الله په کائناتو کې چې په کائناتو کې چې دی نو الله تعالی څه حکمتونه اچېلي دي. دریم چې دی نو حکمتونه د الله تعالی په دې کې دي چې دا انسان ګناهونه کوي او الله تعالی چې دی نو هغه نه نیسي، صبر ورته کوي. که نه نو الله تعالی داسې کولی شو چې دا ټول انسانان یې منې کړلو چې ګناهونو مه کوئ، خو انسان ګناه هم کوي. هغه د آدم علیه السلام نه چې دی نو هم خطایي کېږي، پیغمبرانو نه هم کېږي خطایانې. نو په دې کې د الله تعالی چې دی نو غټ رازونه دي او حکمتونه چې دی نو پراته دي ښه. نو الله تعالی حکیم علیم او حکیم ذات دی. بس دی په دې کې ډېر باز کېږي. خو بل دا ده چې تفسیر قرطبي هم دلته لیکلی چې یو مسله راته نه معلومو، یو مسله نو چاته د هغې جواب مه ورکوه ښه. دا د فرشتو نو د پیغمبرانو دا چې زده که مسله به ورته نه معلومو نو یې ما ته علم نشته دی. لا ادري وایه، الله عالم داسې وایه، الله تعالی ښه پوهېږي. زموږ په دې زمانه کې نقصان دا دی چې هر سړی وایي چې دی نو زه پوه یم، او که خطا یو که رسایي خو د مسلې جواب چې دی نو هر څوک ورکوي. داسې نه وایي چې زه نه پوهېږم، حالان کې چې دی نو دا علم دی چې سړی ووایي چې زه نه پوهېږم، لا ادري سړی ووایو. تفسیر قرطبي وایي دلته لیکي چې د امام مالک نه رحمه الله نه چې دی نو د 48 مسلو تپوسونه وشو. د 48 دوه کم 50 نو پای کې صرف چې دی نو د 32 مسلو جوابونه ورکړله، یا د 32 چې دی نو په دې کې لا ادري وویله چې زه نه پوهېږم، او صرف د 14 مسلو جوابونه چې دی نو ورکړله چې د دې مسلې دا جواب دی، د دې مسلې دا جواب دی. او د 32 مسلو مبارک یې وویله چې زه نه پوهېږم. امام مالک څومره اوچته هستي، دا علم دی چې سړی ووایي چې زه نه پوهېږم ښه. د ځان نه مفتي نه جوړی ښه، وایي الله تعالی ته علم دی او ما ته چې دی نو علم نشته. دا هم پوهه ده چې سړی داسې ووایي چې زه نه پوهېږم، لا ادري سړی ووایي ښه. نو دا د قرآن نه زده که او دا د فرشتو نه زده که چې فرشتو وویله چې الله تعالی موږ ته علم نشته دی، او د علم نسبت چې دی نو الله تعالی ته کوه ښه. موسی علیه السلام نه چا تپوس وکړو ستا نه غټ عالم شته؟ نو موسی علیه السلام ورته وویل زما نه خو بل غټ عالم نشته. دا خبره صحیح وه، د پیغمبر نه بل غټ څوک عالم او پوهه. خو الله تعالی دې په دې باندې ناراضه شو. داسې ویل پکار و چې الله غټ عالم دی، الله په هر څه پوهېږي. نو الله تعالی ولې زوره نه ورکړله، وایي لاړ شه مجمع البحرین ته، هلته یو سړی ناست دی، هلته به یو سړی د هغې شاګردي وکړه. دومره اوچت پیغمبر چې دی نو ولېږو په خضر علیه السلام پسې، وایي د هغې نه علم یې زده که. نو داسې ویل نه دي پکار چې زه پوهېږم او زه غټ شیخ یم او زه د هر څه نه چې دی نو خبر یم. نو داسې ویل نه دي پکار ښه. کله ناکله د دې داسې پکار وي چې کله ناکله د مسله راشي، زموږ سره هم داسې کېږي. کله ناکله خلک مسله راوړي نو چې موږ ته نه معلومو نو موږ ورته وایو سبا به درته د دې مسلې جواب درکړم. زه د بابا نه تپوس وکړم یا چې دی نو کتاب پسې وګورم نو د هغې نه چې دی نو جواب وله په هغه داسې ورکړم. خو چې کله راته معلوم وي جو مسلې جواب ورکړم، خو چې نه یې راته معلوم نو غلط جواب خو نشم ورکولی چې سړی په خپله هم ګمراه شي او نور هم د ځان سره چې دی نو ګمراه کړي. دا غټ جرم دی چې سړی غلطه مسله چاته وښیو. او یا چې دی نو که سړي ته ضرورت وي جو که ما ته نه معلوم بیا به یو عالم میلاو کړم، یو عالم به د میلاو کړم نو هغې نه بیا تپوس وکړم. اکثر خلک مسلې تپوس وکړي، ما ته نه معلوم، نصیر مولوي صاحب تپوس وکړم، هغه نمبر میلاو کړم جو د هغې نه تپوس وکړم چې هغه راته جواب راکړي چې بیا سړي ته جواب ورکړم. ښه جي بس دی.
وعلمه تعلیم ورکو آدم الاسماء آدم علیہ السلام ته نمونه كلها دا ټول غټ غټ شینو دا ضروری شینو وعلمه پوها ورکا او تعلیم ورکو وی خودلا آدم الاسماء آدم علیہ السلام ته نمونه كلها هغه غټ غټ او هغه ضروری شینا او داغي پیدې ثم عرضهم بیا وړاندې کړله دغه شینا علی الملائکه و فرشتو باندې فقال انبئوني نو پسویل الله تعالی خبر را کوي ماته بیا اسماء هؤلاء په نومونو د دې شینو ان کنتم صادقین کوي تاسو په خپل خبره کې صحیح تفسیر قرطبی صادقین عالمین که تاسو پوهیږئ قالوا الفرشتو سبحانك لا علم لنا علم نشته مونږ الا ما علمتنا مگر اغمره دې چې تا مونږ ترا کړې دې انك انت العليم الحكيم بشک تپوي پار سپاندیو حکمتونو والے